السلام علیکم. امید تاسو به ټول روغ جوړ وئ. نن ویډیو د ډینګي فیور تبه باره کې ده. لکه تاسو ته پته ده چې هر کال پاکستان کې ډېر زیات کیسونه راځي. اوس هم د یو میاشت کېږي کیسونه ډېر زیات شوي دي د ډینګي. د ویډیو پر وګورئ، تاسو ته معلومات وشي د ډینګي باره کې. ډینګي د یو وایرس دی چې هغه ته موږ وایي ډینګي وایرس. د دې وجه نه کېږي دې وایرس څلور قسمونه دي. اچھا دا پیلاویږي څرنګه؟ دا یو خاص مخصوص مچر دی، هغه وجه نه پیلاویږي چې هغه مچر تاسو وخوري نو هغه خپل وایرس جسم کې منتقل کړي او ډینګي تاسو ته وشي. اوس ضروري شیان کوم دي؟ علامات دي. څنګه یو پته لګي یو انسان ته چې ماته ډینګي شوې ده؟ پکې ټول اول خو دا دی چې تبه به وي، ډېره سخته تبه به وي او تبه چې تقریبا 103 یا 104 تبه وي. ان علاوه سر کې به درد وي، ډېر سخت سر درد وي. او ان علاوه سترګې د چې راشي سترګې شاته ایسا چې کومه ده په دې کې به درد وي او زړه کچه کېدی شي، الټۍ هم راتلی شي. او په دې علاوه چې کومه دی دلته دا غدو چې کومه دي دې کې پړسوب راتلی شي. او بل دا دی چې د هډوکي چې کوم دي پټۍ دي دا جوړونه دي په دې کې به ډېر سخت درد وي. دا تاسو به داسې وایي چې ما هډوکي ماتېږي او سستي به وي درته. نو دغه ځینې مخصوص چې کومه دي د علامات دي. بیا په دې نه بعد ډینګي درې قسمونه دي، مطلب هغه چې کوم لیول دي اول 3 نه 10 ورځې پر اکثر مریضان مطلب ټیک شي، تبه وي خپله ټیک شي. خو ځینې کې بیا دوم سټیج ته لاړ شي. دوم سټیج ته موږ ورته وایي سیویر ډینګي، هغه لږ سخته وي. او په اخري کې بیا وي ډینګي شاک سنډروم. پکې داسې وي چې انسان بلډ پریشر ډېر کم شي او انسان مرګ خطره هم وي. او تاسو ته اوس څنګه پته لګي چې دا ماته هسپتال ته تګ پکار دی یا دا کوم علامات دي چې د مطلب دا دی چې تاسو دا ډینګي چې کومه دی خطرناک خطر روان ده سټیج ته. باقي یو دا دی چې په خېټه کې ډېر سخت درد وي. او دوم دا دی چې الټۍ راځي او الټۍ سټپ کېږي نه بار بار راځي، زیاتې الټۍ راځي. درم دا ده چې تاسو پوزې نه او خوله نه وینه راځي. یا چې کومه دی ډېره زیاته سستي وي او ستړی کېږي، سام بندېږي. او په دې کې داسې هم کېدی شي چې اخري کې د وینې چې کوم رګونه دي دې نه وینه بهر ته راشي او خېټه کې چې کوم نوم د باډي آزاد دي دې نه وینه بهر ته راشي او انسان ته شاک وشي. د یو ایمرجنسي ده، پر وخت علاج نه وشي نو سړی مرګ هم خطره وي. دا یا ساتي که دغه علامات وي به تاسو خامخا هسپتال ته به ځئ. اوس په دې ټسټونه کوم دي؟ د یو خدای علامات چې وي ټسټونه تاسو لیبارټري ته ورشئ، لیبارټري ته ورته ووایئ چې ماته د ډینګي ټیسټ پکې تاسو ته هغه ټسټونه وکړي. نو زه بیا هم تاسو ته دغه ټسټونه مې تاسو ته لیکلي دي. په دې کې یو دی RT-PCR فار ډینګي وایرس، لکه څنګه کورونا PCR او د PCR ټیسټ ده. بل دی NSI एंटीजन टेस्ट द बल टेस्ट है NSI एंटीजन टेस्ट UIgG IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगी फीवर ना. دا درې ټسټونه دي. دا ټسټونه تاسو کولی شئ دې ټسټونه وکړئ، تاسو ته کنفرم شي چې ډینګي دی. په نه بعد نیکسټ سټیج دا دی چې اوس هغه علاج دی. علاج لکه څومره وایرسز دي اکثر لکه اوس کورونا وا مخصوص دوايي نشته، میډیسن نشته. په دغه رنګې زکام دی هغه مخصوص دوايي نشته. موږ چې کوم هغه علامات وي هغه علاج کوو. په دغه رنګې ډینګي فیور خپله دوايي نشته، صرف چې کوم علامات وي هغه موږ علاج کوو. په علاج کې 2-3 شیان ډېر زیات ضروري دي. یو خو دا دی چې ټیسټ دی. هغه ټیسټ به تاسو چې کله ډینګي ته وشي هغه ورځ د 1 ساعت څو پر تاسو علاج روان وي هغه ټیم پر به کوئ، مطلب 7 یا 10 ورځې. هغه ټیسټ نوم دی CBC. تاسو ماته لیکلی دی دغه ټیسټ دی CBC، مطلب دی کمپلیټ بلډ کاونټ. کمپلیټ بلډ کاونټ چې کومه دی په دې کې دی موږ چې کوم څه شی ګورو؟ پلیټلیټ ګورو. د پلیټلیټ چې کومه دی دغه د خلیې یو قسم دی چې موږ وینه ګډه ساتي او دې تعداد چې کومه دی د 1,50,000 4 लाख پر وي. نو په دې کې چې کومه دی دا ټیسټ پاکستان کې په هر ځای کې کېږي، 100-200 روپۍ باندې کېږي. دا تاسو روزانه کوئ. او دا پلیټلیټ چې کوم دی دا چې کوم سیلونه خلیې موږ وینه ګډه ساتي دې تعداد چې کله 50,000 نه کم شي نو بیا مطلب دا دی تاسو هسپتال ته به ځئ. او که 20,000 نه کم شي نو بیا د وینې راتګ خطره وي، پوزه بندې، خوله بندې. نو بیا خامخا هسپتال ته ځئ، هلته به وینه درکوي، پلیټلیټ به درکوي، نور سپینه وینه وي، پوره وینه وي. هغه به ډاکټر پوهېږي. تاسو خو دا به کوئ ډاکټر ته به ځئ او روزانه به دغه ټیسټ کوئ. بل دا دی چې تبه پر پیراسټامول ګولۍ ورکوي.
صرف پیراسټامول به ورکوي. دا خبره یاد ساتئ. ډیسپرین ګولۍ چې کومې دي دا موږ کوم اوبه کې اچوي هغه بروفین دي، ډایکلوفینیک دي، د نورو ګولۍ به بالکل نه ورکوي، ځکه چې هغه ګولۍ د موږ پلیټلیټ چې کوم دي دا لاندې کوي او وینه نرموي او پاکې وینه خطروي. نو دا یاد ساتئ صرف پیراسټامول به ورکوي. او پیراسټامول ډوز چې کوم دی په ورځ کې تاسو 8 ګولۍ خوړی شي، هر 6 غنټې بعد 2 ګولۍ، 6 غنټې بعد 2 ګولۍ خوړی شي، 8 ګولۍ په ورځ کې خوړی شي پیراسټامول. بل دا دی چې ریسټ آرام به کوي. درم دا دی په ټول ضروري دا دی چې اوبه به زیاته څښي. په دې کې اکثر ما ته وویل چې اخري سټیج کې هغه کې وینه بهر ته راتلی شي، اوبه راتلی شي بهر ته، بلډ پریشر ډېر کم شي، نو اوبه به ډېرې زیاتې څښي، جوسونه څښي، خوراک به صحیح کوي. دا 3 په علاج کې مین شیان دي. نور انټي بایوټیک د چې کوم زخم ګولۍ دي، نور هیڅ قسم ګولۍ مه خورئ، صرف پیراسټامول به خورئ. او بل دا اخري کې دا دی چې دې نه اوس موږ ځان څنګه بچ کوو. ځان بچ کولی صرف هغه طریقې چې تاسو مچر نه به ځان ساتئ. هغه دا دی چې په کمرې کې وي، نو کمرې کې روشندان دي دغه به ولګوئ. جالۍ چې کومه دي مچر نه راځي کمرې ته، په کمرې کې سپرې هم کولی شي. ماسکیټو چې کومه د هغه مچر ولا کیمیکل دي هم کمرې کې لګولی شي. کور کې نه سپرې کولی شي. او هغه کور کې نه چې کوم ځای کې اوبه وي ګنده اوبه، دا یاد ساتئ دا اکثر چې کوم ځای کې اوبه ولاړې وي او ګنده اوبه وي، که په کور کې وي بهر ته وي، په هغه ځای کې دغه مچر زیات وي. او کور کې چې کوم ځای کې اوبه ولاړې وي هغه تاسو توی کې یا بدلوي، بار بار صفایي کوي په کور کې. اوبه چې کوم ځای کې وي په بل سپرې هم کولی شي. او درمه خبره ده چې تاسو بهر ته کله اوسئ. دا بله خبره یاد ساتئ چې دغه مچر په سهار ټایم کې بالکل چې سهار شروع کېږي دا ټایم او ماښام ټایم، په دې 2 ټایمونه کې ډېر زیات وي. نو دې ټایم کې تاسو بس احتیاط کوئ. که بهر ته ووځئ کپړې به خیال ساتئ. کپړې خیال څنګه ساتئ؟ اکثر موږ د هاف سلیپ شرټ واچوو، یا که موږ شلوار کمیز هم چولی وي نو دغه موږ فولډ کړو، دغه ځای موږ ښکاره کوو. نو کوشش کوئ چې دې ځای پره به دا پټوئ دغه ځای. او لاسونه کې نن سبا یخني ده، که ګلوز هم چولی شي. که بهر ته ووځئ او لاندې به جورپونه اچوئ او بوټونه اچوئ چې تاسو مطلب دا دی چې لاندې خپې کې یو ځای جوت نه وي چې هلته مچر راشي تاسو دغه بیماري ولګوي. نو دا یاد ساتئ د کپړې والا او بال نور داسې دي چې دلته خپل مختلف کیمیکل دي د مچر پر آپ لاس باندې لګولی شي، جسم باندې لګولی شي. او بله ضروري خبره دا ده که په کور کې چاته وشي دغه بیماري نو په نور کسان ته لکه ولې خطرات زیاته وي. څرنګه زیاته وي چې په یو کمرې کې یو کور کې مچر راشي، تا کې بیماري ده، هغه مچر ته کاټ کړي نو بیا هغه مچر لاړ شي، یا بل کس چې کومه دي هغه ورله کولی شي دغه جراثیم، نو هغه ټول کور ولته هم دغه رنګې د هغې طریقې سره د هغې خطره وي چې عام ته لاګه شي د بیماري. خو دا کوشش به کوي چاته ولګي او به ځان خیال ساتي چې مچر نه به ځان ساتي. مهرباني.